د شد مشق مرکبات شروع شو زه تاسو ته یم ښه تاسو وایئ د شد مشق اوچت اواز سره اوچت آزاد وایه آزاد شین دال زبر روان کوئ دغه شان په منځ کې به حرف نه تموي ځکه دا حرف منځ دی شد دال زبر سنگه شو دال زبر شبه سنگه شو شدد ما شاء الله إلى وسط قاف لام زبر قل لام تا زبر شاباش سنگشو قلت تاب تنبیگی که نب تنبیگی ولی منډه بنوای ښه تعدی نشته ځکه چې تا په تنبیدلي حرفونو کې نه ده راغلي خاجي ګوره ورته په هر ټکي کې د ماشوم نه تپوس ښه دې نښې ته څه نوم وایي دې نښې ته شد آزاد وایه که نه په کوم حرف باندې سوال الټه کوي مشدد حرف څه ته وایي په کم حرف او بل طریقه دا ده چې اوس دې حرف ته موږ څه نوم وایو مشدد وایو ځکه چې له پاسه به څه راغلی دی شد راغلی دی ټیک شو جي په منځ کې په مفرداتو کې هم په مرکباتو کې هم اجرا بار بار ښه د هر سبق په هر ټکي کې په دویم ټکي کې دا دقیق سبق تخته اجرا پکاري ښه ته د یاد ساتئ سین یا پیش ها سوی یا زر شاباش سنگشو را تا زبر رت سنگشو په دې کې به غنه کو په دې یا کې کنه به کو ځکه چې محل د غنې نشته دی ښه پوز ته به اواز نه بوزو پوز ته به اواز نه بوزو بیا به تپوس وکړو چې دې نښې ته څه نوم وایي دې ته څه نوم وایي دې ته څه نوم وایي دې ته څه نوم وایي یعنې که تاسو روزانه د سبق نمبر 1 نه او دقه ځای پورې اجرا کوئ نو ستاسو قاعدې ته به دوان لاسو باندې سلام با را پیش بور وای با را پیش را نری کې اوس ښه راسه کوي په کار په جوړ کې خو خټه وویلی شي خیر دی لیکن په روان کې بیا دا مونږ نری کوو نو د اول نه که نری وویلی شو نقله بور رازر اوس یوه را شوه نو دا به اوس نری ویلی کېږي ښه سنګشو بوري خبره باندې پوه شوئ نو په کار دا چې په جوړ کې هم دا را مونږ څه ووایو نری ووایو ښه بوري جمال القرآن کې لیکلی چې بای مشدد را په دې کې دې خبره ته دغه چې دا چې غټه جو غټه او نری نو نری دا نه چې مشدد را کې به اولنۍ را ته غټه ووایي بله به نری ووایي لکه مستمرون داسې به نه وي مستمرون چې کوم ځای کې نری جو نری کوم ځای کې مستمرون مثال ما صحیح ورنه کړو بهرحال خو چې کوم ځای کې را مشدده غټه وه جو پوره غټه کوم ځای کې نری وه نو پوره نری مستمرین ټیک شو جي کوم ځای کې را مشدده غټه وه نو مکمل غټه او کوم ځای کې چې نری وه نو مکمل نری دا نه چې اولنۍ ورته غټه دویمه نری یا اول نری دویمه غټه په دې طریقه دا به نشته صحیح شو جي دا اولنۍ مستمر دا مثال ما ټیک ورنه کړو دغه چته نوټ نه کوي ز زبر ز
څنګه شو ها زاد وای اجرا بکوخه مثال په تور برزه کې دا با تنبیگی که نه تنبیگی نه به تنبیگی ولی ځکه چې په دې حرفونو به هله اواز تنبیگی چې کله ده حرکت چته وایي ساکن حرف څه وایي په کوم حرف باندې ماشاءالله ما ته څومره کسان ناست دو روجي که اکثر دې ټایم دو آواز نه وځي خیر دی به میم زا پیش خاموش مز زا میم زبر زم مزم میم زر می مزم می لام پیش لو مزم ملو او بل طریقه سویمه ده څه طریقه ده بله دغه طریقه چې جوړ په طریقه د روان دی که څه شی دی مثال په طور په دې کې موږ یو ټکی حل کړو ښه مدثر موږ حل کوو مدثي مدثر ټیک شو او بیا صرف روان سواک خفت فضة اخره پورې څومره چې دی صرف روان چې کم دی هغه به خو ماشومان ته جوخ جوخ ویل غواړي ښه شدد قلت سيرت برز مزمل په دې طریقه جوخ جوخ ویل پکار دي شد وشو نو بیا پکار ده په دې سبق کې برپور اجرا وشي د سکون او د شد سبق چې کم دی دا بیا دوانه مخلوط ولیکلی شي په دې طریقه باندې چې اجرا به کې په دې طریقه وشي چې ماشوم ته پته ولګي چې دا سکون دی دا شد دی د هغې جوړ دسي د دې جوړ دسي د هغې روان دسي د دې روان دسي نو چې د ماشوم د ذهن نه مکمل څومره چې په دې کې څه خدشات دي او څه کمزوران چې هغه ته مکمل څه شي وځي ځکه چې بیا مخکې کوم سبق شروع کېږي د هغې د دې سبقونو سره بلکل څه خاصه تعلق نشته دی لهذا دې پورې دا سبقونه ماشوم باندې په ښه طریقه باندې یادول پکار دي